بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. درود شریف ویلو مسلم. نن عقایدو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت او د عقیدت نقلی دلایل براه راست د قران او د حدیث نه دا آیات چې کوم تاسو مخکې تلاوت شو سوره توبه آیت نمبر 24 دی. دې کې الله تعالی د انسان محبوبات او مرغوبات ټول ذکر کړي دي. هغه سيزونه چې انسان ځان ته راکینچ کوي او محبت سره کې دي شي هغه ذکر کړي دي. نو فرمایي: قل ان کان آباؤکم. د انسان محبت د خپل اصول او فروع سره وي. لار نیکه د غرنګ بر او پسې ځاو یا زامن او نوسی وغیرہ دي سره د محبت سيزونه دي. نو الله تعالی فرمای: اے محمد صلی الله علیه وسلم ته وایا کچر استاسو پلار نکونه وغیرہ و ابناکم استاسو فروع بچی او نوسی و اخوانکم استاسو رونه و ازواجکم استاسو خزی و عشیرتکم استاسو خاندان. نو ټول رشتہ داران پکې راغلل. و اموال اقترفتموها هغه مالونه چې کم تاسو ګټلې دي نقد مالونه سره کم پراته دي ځکه نقد مال سره محبت کیږي. و تجارت تخشون کسادها او هغه تجارت چې د هغې د بندیدو تاسو سره خوف او خطر وي. داسې دکان داسې تجارت چې هغه جاری وي او د هغې د بندیدو خوف وي چې بند نشي. دا حضرت مفتی صاحب فرمایلی چې کله کله داسې سړی او دکان وي په دیهاتو کې گاهک نه وي بس غریب ځان نه مچان شړی ناس وي نور داسې ډېر دغه نه وي هغه نه یادوي. داسې یادوي ته چې یو 15 منټو ته بندوي نو گاگ بل طرف ته متوجی کی بل خوازی. داسې تجارت و مساکن تردونها او داسې رهایشګاه چې تاسو پای کې رهایش تاسو ته پسند وي خوښ مو وي. کله کله داسې وځي کې ګور وي چې هغه ګردو پیش خواوشه خلک هغه خنوي گاوند خنوي نو البته سړی تنگ وي هغه چې په نیم قیمت نیم خرڅ کړو چې د علاقې نه وته نه داسې چې کورم خو کوشاده دی وسیع دی پکې خوشاله ضرورت سيزونه هم پکې هرڅه پوره دي او گاوند هم مزیدار دی. نو فرمایي دا ټول سيزونه احب الیکم کچری تاسو ته زیات محبوب شو من الله دی الله نه او رسوله دغه د رسول نه و جهاد فی سبیل او د الله تعالی په لار کې jihad نه. دا درې دغه ذکر کړی د الله تعالی محبت باندې د دې سيزونو محبت غالب شي یا د الله د رسول په محبت باندې د دې سيزونو محبت غالب شي یا د الله په لار کې jihad. نو فرمای فتربصوا بیا انتظار کوي حتی یاتی الله بامر انتظار کوي تر دې پورې چې الله تعالی خپل عذاب راوړي. حضرت مفتی سے فرمایلی چې انتظار دوه قسمه دی. یو ښه انتظار دی یو بد انتظار دی. یو ښه انتظار دی مثلا چا کړه ملما شستا مرګره دی دوست او غستا په طبيعت پوي دی او استاد خوخي روټي هغه ته برابر کړی او ته پاتم نو ته ویلیم دي نو چې دروازه ټانګ کوي ته به چې کرويستله دا سي انتظار وي دا ښه انتظار وي. یا مثلا چې کوم دنو د څوک چازوی یا پلان وغیرہ بار وی او غرازي نو دو انتظار وي چې کله په دا گیټ باندې راوځي په دا ایرپورټ باندې ښه انتظار وي. هغه یو بد انتظار دی. حضرت مفتی سے فرمایلی ولادت مونږ ټول ساتي چا باندې 500 آرډر دی اوس هغه وخت را نږدې دی ورځ را روانه ده هغه ساعت نو دا بد انتظار دی. دلته بد انتظار دی حتی یاتی الله بامر تر دې پورې چې الله تعالی خپل معاملې راوړي خپل عذاب راوړي عذاب ته مراد دی. والله لا يهدي القوم الفاسقين الله فاسق قوم ته هدایت نه ور کوي. ودینه پته داواله کېدا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت باندې دنیا محبت غالب شي نو بیا دا فسخ دی. چونکه زمونږ مقصود نن د پیغمبر سره محبت کني دی الله محبت د رسول محبت او جهاد درې وړه خبرې دلته ذکر کړې دي. بل ځکه الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان او داغه د اتباع د پیغمبر سم
مدد او نصرت باندې الله تعالی زور ورکړی دی. فرمای فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. پس هغه خلک چې په د باندې ایمان راوړو او چا چې د عزت وکړو د مدد وکړو او د هغه نور پیروي وکړه اتباع وکړه چې کوم په د باندې نازل شوی دی، نو دا خلک نجات موندون کی دي. فلاح او نجات به دا خلک مومي. حضرت مفتی صاحب لیکي چې دلته د فلاح او نجات هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په قران مجید باندې په سچای سره ایمان، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر اشتیا او اتباع او د پیغمبر اسلام عزت ادب او نصرت او مدد کې الله تعالی منحصر کړی دی چې کدا کوي نو فلاح او نجات به یو، کدا ونه کې فلاح او نجات به نشته. او دا رنګ الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ادب او احترام هدایت بل د کوم ورکړه ده. نو الله تعالی فرمایي یا ایه الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے د ایمان خاوندانو تاسو خپل आवाजونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې موچتوي دغه په आवाज باندې او نه داسې आवाज هغه ته کوي لکه څنګه چې یو بل تاواز کوي چری داسې ونشي چې تاسو اعمال برباد شي او تاسو ته خبرم نوي. نو په دې آیت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تواضع سره او ادب سره او احترام سره خبرې کول او د پیغمبر سم د ادب او احترام حکم دی په دې حدیث کې. او معمولی ګستاخی باندې د ایمان د ضایع کېدو او د ټول اعمالو د برباد کېدو تنبیه الله ورکړی دا. ځکه وی ان تهبط اعمالکم تاسو نو چې تاسو اعمال هبط شوي ضایع شوي ختم شوي او تاسو ته پته نه وي. نو عمل د چا ضایع کیږي؟ عمل د کافر. د مسلمان فرض واجب نفل وغیرہ هر څه هغه الله تعالی هغه ته د مسلمان عمل ته د قدر په نگاه باندې ګوري. هغه د حدیث شریف مفهوم دی لکه څنګه چې عرب خلک هغه د اس بچي هغه پالي او د ګرمۍ او سردنې بچی چې خو نشونو مای وشي. دغه رنګ الله تعالی مثال دغه تر ور کړی دی چې د مسلمان عمل هغه د الله تعالی سره دغه ډیر قدر دی. نو د مسلمان نفل فرض هر څه قبول وي خو د کافر دا شی نه ضایع کیږي. نو مطلب دا دی چې د بيدبي په وجه باندې به انسان د ایمان نه خالی شوی وي او اعمال به ټول ضایع شوی وي. مفتی صاحب لیکي بشکه د الله تعالی پیغمبر دا په دنیا کې د الله تعالی نماینده وي او داغه توهین داغه بيدبي دا د الله تعالی بيدبي او توهین ده. خصوصا هغه خلک چې دغوی د ایمان وي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تعالی پیغمبر دی. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مخ کې بیا بے باکا جب چلول داغه د مزار سره داغه د روزي مبارکي سره نږدې شور کول بيدبي کول. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې د زړه د ایمان او د تقوا نه خالی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل فرمای لا یؤمن احدکم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. تاسو کې سړی در هغه پوری مؤمن نشي کېده تر څو پوری چې د خپل پلار او د خپل اولاد او د ټولو خلکو نه زیات محبت نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما سره نوي نو دا تر هغه پوری دا سړی مؤمن نشي کېده. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت مطلوب دی او مقصود دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر اشتیاو باندې دا سره مینا محبت ایمان او داغه اتباع نصیب